سوچ پکار دی د علماو سره زما او ستا نن څه رویه ده، د مدرسو سره مو څه رویه ده. علماو ځان دپاره څه غوښتي نه دي، علماو ناکام کړی دی، علماو هغه میشن قایم ساتلی دی، علماو د هغه میشن سره خپله سینه تړلې ده. نوجوان لګیا دی فیوچر جوړوم، مستقبل جوړوم. دا عالم نوجوان نه دی، دا زه نوجوان نه یم، دا مولانا صاحب نوجوان نه دی، دا مولانا بلال نوجوان نه دی. څه خبره ده؟ ولې زه مدرسې کې ناست یم، ولې جومات کې ناست یم؟ د یوې خبرې د خاطره ناست یم که سبا ما ته کور والا په ژړا باندې شي، ما ته فریاد وکړي چې عباد الله زه د رشته دارانو کره روانه یم او زما جامې نشته دی، د رشته دارو که مې واده دی، نو ممکن هغې له زه دا مشوره ورکړم چې کور والا زما بیبي ته خفه کېږم، ته د رشته دارو که بانه وکړه چې زه بیماره یم، مه زه دې واده لم، خو زه د دین په خدمت کې مصروف یم، زما دومره تنخوا نشته چې تا ته جامې وپېزار راوړم. دا ممکن نه چې ما ته په دغه ورځ باندې درد میلاویږي، ما ته به تکلیف میلاویږي. زه به هم د خپلې ښځې سیالي کول غواړم لیکن نه به شم کولی، زه به هم د خپلو بچو سیالي کول غواړم نه به شم کولی. دغه ورځ مې برداشت ده، خو دا ورځ مې نه ده برداشت چې زما دا د سپین پټکي بچی سبا د قادیانیت په صف کې ولاړي. هغه ورځ مې نه ده برداشت چې زما دا بچی د شیعګانو په صف کې ولاړي. هغه ورځ مې نه ده برداشت چې زما په نوجوان باندې د ارتداد حمله وي، د دهریت حمله وي، د الحاد حمله وي، او زما بچی د الحاد په چپو کې زما نه ښکته روان وي او زه بیا دله لاس نشم ورکولی چې بچی را بهر کوم دي. نوره څه خبره نشته. مدرسو څه وکړه، علماو څه وکړه. زمونږ مخالفین خو طعنې ورکوي چې دې مولیانو خلک کافر کړه، لیکن دا بچی لږ دې خلکو ته مخه کوي، بچی پاسئ پاسئ، دې خلکو ته مخه کوي، ثابته کوي دې دنیا ته چې علماو خلک مسلمانان کړه که علما خلک کافران کوي. وګورئ ورته که د چا د دې طلباو په ایمان کې شک ماته ووایې، زه به نن ستاسو د شک ازاله وکړم. علما څه کوي؟ کښېنئ. علما خلک مسلمانان کوي، مدرسې والا ستاسو بچي مسلمانان کړه. که چاته دا شکي او څوک په دې خبره باندې فکرمند دي چې حقیقت به دا وي چې ګنې دا مولیان خلک کافر کوي، نه، دومره مونږ ضرور کوو چې کافر خلکو ته ښایو چې دا کافر دی، د نه ځان وساته، دا فاسق دی، د نه ځان وساته. خو خلکو ته په هغه کافر باندې یقین شته لیکن په ما یقین نشته، په هغه فاسق یقین شته لیکن په ما باندې نشته. زما معززو نن علما کرام د خپل عزت نفس خبره نه کوي، د خپل مال خبره نه کوي، د جان خبره نه کوي، د پراپرټۍ خبره نه کوي، د جایداد خبره نه کوي، خو تا ته وایي چې دا را روانې کمې صفونه د دجال را روان دي. خیال کوه هسې نه چې د دجال په لښکر کې ګورې دا خپل بچی ونهدرې، دا ماله راکړه چې د مهدي علیه السلام په صف کې دا بچی د عیسی علیه السلام په صف کې ودرول غواړي. تا نه نور څه مطالبه نه کوم، که ته ماله روټۍ نه راکړې، ماله روټۍ مه راکوه، روټۍ والا ذات بل دی. مولانا سید ابوالحسن علي ندوي رحمه الله په عربو دنیا ته ډېرې واضحه خبرې کولې، کلاو خبرې به یې کولې. چا ورته وویل چې د عربو ته داسې خبرې مه کوه. وایي که کومه ورځ زما دا یقین راغی چې په خلیج ممالکو کې زما رزق پروت دی، هغې ورځې دې الله ما مخکې د دنیا نه اوچت کړي. که کومه ورځ زما دا عقیده شوه چې رزق دا مقتدیان ورکوي، رزق دا بندګان ورکوي، هغې ورځې نه مخکې دې الله علماو ته مرګ راولي، ما ته دې الله مرګ راولي. زمونږ دا عقیده نه ده، مونږ د رزق مطالبه نه کوو. که ته ما ته عزت نه راکوې، بېشک ما ته عزت مه راکوه. زه عزت نه غواړم، زه احترام نه غواړم. ها محمد رسول الله درته ویلي دي چې علماو ته احترام ورکړه، د هغې حکم دی، هغه مې درته را رسولی. خو که نه راکوې مه راکوه، خو زه کم از کم تا بې عزته نه شم برداشت کولی. دې بچي ته به دې خیب چې د بابا عزت کوه، ته ماله مه راکوه. ته چې د بچي سره کور کې کښېنې د علماو مخالفت کوه، په حجره کې چې کښېنې د علماو مخالفت کوه، په ډبه باندې چې کښېنې د علماو مخالفت کوه. خو ما دا سبق زده کړی دی چې زه به ستا خیر خواهي لټوم. زه د هغې جنید بغدادي وارث یم، هغه جنید بغدادي چې د دریای دجلې په غاړه باندې ناست دی او نوجوانان په یوه کښتۍ کې سوارې دي. هغه نوجوانان د علماو متعلق ښه عقیده او ښه نظریه نه لري، نو د جنید بغدادي متعلق سپکې سپورې خبرې وکړئ. چې سپکې سپورې یې ویلې، جنید بغدادي ته یو مرید ویله، حضرته دا نوجوانان یو طرف ته ګانې بجانې وایي، یو طرف ته په خپله په سرکشۍ کې مصروفه دي، بل طرف ته تا ته هم کنځلې وکړې، تا ته هم ردې بدې ویلې. حضرت به دعا ورته وکړه چې الله په سمندر کې دا کښتۍ الټه کړي. حضرت لاس اوچت کړه، یا الله دا نوجوانان دې دې دنیا کې ډېر خوشحاله وساتل، ډېر په ناز و نعم کې دې وساتل. یا اله العالمین دې نوجوانانو له داسې عملونو توفیق ورکړه چې په جنت کې هم داسې خوشحاله شي.
هغه نوجوانان چې د عالم توهین ته پړې والي دي د عالم په ګریوان کې لاس اچولی دی لیکن عالم وی الله دنیا کې دا نوجوان خوشحاله کړی دی آخرت کې هم خوشحاله کا